الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزتمند مسلمانان الله رب العزت فبرکت الله رب العزت پر رحم سره په موږ باندې د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، را نږدې ده. د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم به سوال کو چې خدایا د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت کې زموږ دپاره برکت واچي او وبلغنا رمضان او موږ رمضان ته ورورسي. د رمضان میاشت په موږ باندې په خیر او په عافیت باندې راولي. نو پکار دا ده چې مسلمان هم دا سوال کوي. خبره دا ده عزتمندو چې دغه میاشت را روانه ده، زموږ ښکلی محبوب صلی الله علیه وسلم به دې میاشت ته ډېر زیات خوشحالېده. صحابو ته به ترغیب ورکو او صحابه به د شعبان نه چې دی خپل کارونه ورو ختمول د دې میاشتې دپاره. دکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو میاشت کې دومره په کثرت روجې نه دي نیسلي څومره چې د شعبان په میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیسلي. محبوب صلی الله علیه وسلم به ډېرې زیاتې روجې نیسلي. اوس خبره دا ده چې ولې ځکه چې د دې تړون دی هغې پسې د رمضان میاشت را روانه او بیا بعضې احادیثو کې داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اخره کې یو دوه نه نیسلي او بعضو کې خیر وغیره حدیث مختلف دي. خو هغه د دې وجې به نه نیسل چې کومو کې دا راغلي دي چې د رمضان د حیثیت چې دی دا به طور خاص وښودلی شي، د دې خصوصي اکرام نور په کثرت سره په دې میاشت کې حتی بعضې روایتونو کې ټول میاشت راغلي دي خو بعضو کې نه دي راغلي چې ټولې نه دي نیسلي. نو عرض مې دا و چې دې میاشت ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله او د دې فضایل خو په مسلمانانو کې مشهور دي، ډېر زیات فضایل دي، هر چاته معلوم دي. لکه مثال په طور هر مسلمان ته دا پته ده چې په دې میاشت کې فرض عبادت دا په اویاو بدلیږي او نفل چې دی هغه په فرضو بدلیږي. یو میاشت کې په یو ورځ کې دا کار نشته چې ته عبادت وکړي او هغه د فرضو برابر شي. دا د دې میاشتې فضیلت دی، الله رب العزت دې له ورکړي. بل الله رب العزت فرمایي وی مسلمانانو په ما تاسو دا کمایات چې مونږ په تاسو مې روژه فرض کړې ده کما کتب علی الذین من قبلکم، دکه شان مې په نور هم فرض کړې وه ستاسو نه وړاندې چې کم تېر شوي دایي په شان فرق وو، په چا زیاتې په چا کم وي، چېرته یو ورځ روژه یو ورځ کوجه وغیره مختلف اقوامو باندې مختلفې طریقې. خو وجه پکې دا ده صرف لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسو تقوادار شئ، تقوا اختیار کړئ، ویریږئ د الله تعالی نه. بنیادي دا ټول محنت هر څه دا د دې شي دپاره شروع دی چې د الله نه بنده ویریږي او تقوا پکې راشي. اوس که بنده روژه هم نیسي د دې وجې حدیث کې راځي، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی ډېر د روژهدارو نه داسې دي چې هغې ته د لوږې تندې نه علاوه بل څه نه میلاویږي. وجه هغه به غیبت وکړي، چغلي به وکړي، زنا طرف ته غلط نظر به استعمال کړي، بل څه نو هغه ته د دغې نه علاوه بل یو څیز نه میلاویږي. عزتمندو میاشت رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم په باقاعده الفاظ دي چې برکت والا میاشت را روانه ده، مبارکه میاشت را روانه ده، حدیث مفهوم دی هغې له ترغیب ورکړ. بیا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې عبادت ډېر زیات شي. اوس فضایل خو د دې ډېر زیات دي خو یو څو اهمو خبرو طرف ته به زه اشاره کوم. نو هغې طرف ته چې د نن سبا ماحول مطابق نور فضایل یې زیات دي. هغې طرف یو اهمه خبره دا ده په دې میاشت کې چې عبادت زیاتول، د شپې تراویح وغیره نور چې څومره نوافل هغه کول. اوس دې میاشت کې شیطان خو لړ شي خو د شیطان ملګري پیدا شي بلا شي چې کوم ملګري هغه تیار کړي نو هغې د خلکو تراویح کموي، څوک د چا چې دی نو نفلونو وغیره کې کمې راولي. دا طریقه صحیح نه ده. 20 رکعاته پوره تراویح بیا څومره چې نوافل ته کولی شي، د قرآن ذکر اذکار دا کولی شي دا کول.
نو تراو یو خاص عبادت دی د دې میاشتې سره مناسبت دی چې هر بنده په دې کې تراویح لازمي کړي. نن سبا چونکې د لونو وغیره ورځ دی زموږ په علاقو کې راغلی، نو چې دغې طرف ته د خپل تراویح چې د لونو د بل څه شکار نه شي، ځکه چې دا داسې میاشت ته بیا پته نه لګي چې موږ ته میلاویږي یا نه میلاویږي. بل یو اهم کار په دې میاشت کې د قرآن دې سره مناسبت دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او دا قرآن دې سره چې انکې تعلق دی او د دې قرآن د وجې دې میاشت دی له خدای عزت ورکړی دی، نو چې سړی په دې کې ډېر زیات تلاوت وکړي، قرآن پاک سبقونه پکې وایي، بار بار وکړي. او په دې کې بله لوی تعلق د صله رحمۍ دی چې خلک د یو بل سره تعلق صحیح کړي، د یو بل قدر وکړي. بل کار پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر شریف باندې خپۍ ښودله، په یو باندې، په دویم، په دریم، په درې واړوي آمین آمین آمین. صحابو ته تپوس وکړو مخکې خو چېرته داسې نه دي شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته درې خبرې وکړې، خو یو من جمله د هغې نه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي ما ته جبرایل ووي چې په چا میاشت رمضان تیره شي او ده ته بښنه وشي دا کس ته هلاک تباه شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي آمین. عزتمندو خبره دا ده د دې مقربې او د عظیمې فرشتې خیرې څه کمې وي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پې آمین وي، سردار صلی الله علیه وسلم. نو خبره دا ده چې هسې نه دا میاشت را باندې تېره شي، په دې کې موږ ویډیو ګیمې کوو، په دې کې چې دی نو موږ نور دا مختلف ګیمونه راوتي دا کوو، په دې کې فلم ګورو، په دې کې وایي روژه لنډوو، هسې نه چې دغې طرف ته لاړ شو. نو میاشت به هم را باندې تېره شي، فایده به راته میلو نه شي، او د دغې بددعا خیرې چې کومې د هغې شکار به شو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې خیرې چې دي نو هغه قبلیږي، هغې کې سخوا دېخوا نشته. بیا په دې میاشت کې نو دې خوا خو د خیرو دي، که چېرته سمې طرف ته نه ځي نو خیرې دي، او که چېرته سمې طرف ته لاړې نو د شپې شپې خلکو ته بښنې کېږي، بلا خلکو ته په آخره شپه بیا د هغې نه هم ډېرو ته بښنه کېږي، بلا مختلف، بیا پرې موږ وروستو خبره کوو. او بل چې دی رحمت ته، مغفرت ته، د جهنم نه د خلاصي میاشت ته، درې طبقې دي، یعنې درې واړه رحمت، مغفرت او د جهنم نه خلاصي. نو چې موږ کم از کم ځان د جهنم نه خلاص کړو، د رحمت جوګه وګرځو، مغفرت والا جوړ شو، نو پکار داسې ده چې دغې شیزونو ته توجه وکړو، عبادت ته توجه وکړو، صله رحمي وکړو، ځان د زناګانو نه بچ کړو، فلمونو نه، ویډیو ګیمونو نه، نورو نه، او روژه پکې لازمي ونیسو، تراویح وکړو وغیره. الله رب العزت دې راله توفیق راکړي. او چې کوم مسایل دي وغیره نو خو بیا موږ د ماسخوتن وایو په ترجمه کې، نو انسان د هغې طرف ته رجوع وکړي، هلته به ورته بیا میلو شي. الله توفیق.